په تحصیل مندڼ کې د زیارت په شپه شوی طوفاني باران د ګورنمنټ ګرلز های سکول سوره ودانۍ ته نقصان رسولې. د سکول چاردیواري پرېوتې او کلاسونو ته یې اوبه تلي چې له امله یې د دغه دریو کلاسونو ماشومانو چوټي کړې. ناظم سوراون مولانا انورخان حقانی د آصف علي خان او نورو کلیوالو سره د سکول ویزټ وکړو او د شوي نقصان یې جایزه واغسته. میډیا سره د خبرو په وخت ناظم مولانا انورخان حقانی وویل چې بیګاني باران د سکول تقریبا 50 فوټه چاردیواري غورځولې او د سکول دریو کلاسونو شپږم اووم او اتم ته اوبه تلي چې پکې تعلیمي سلسله منقطع شوې. ناظم انورخان حقانی وویل چې اوبه د شپې راغلي کو چېرې ورځ وې نو الله مکه جاني نقصان به یې خم کړی و. هغوی د اعلی چارواکو مطالبه وکړه چې زر تر زره دې د سکول چاردیواري وکړی شي ځکه چې دا سکول د جنکو دی او سکول بې پردې شوی. هغوی زیاته کړه چې د سکول د نکاسي آب د هم مستقل بندوبست وکړي شي چې بیا پرې اوبه نه راځي خاصې نه چې جاني نقصان وکړي. مولانا انور خان حقانی وویل چې تیر کال هم باران د دې سکول چاردیواري غورځولې وه. یاد دې وي چې د باران له امله د خلکو کورونو ته هم نقصان رسېدلی او د بجلۍ د تارونو شلېدو له وجې بجلي هم بنده. زمونږ د کلي کم حالت دی او پرون د بیګاني باران خراب کړي دي خصوصا پای کې زمونږ د ګورنمنټ ګرل های سکول دا ډېر زیات متاثره شوی دی او خراب شوی دی. تاسو بخپله باندې ولیدو چې کم د دې د دیوالو د طرف تقریبا 40-50 فوټ دا مکمل پرېوتې دي. د سکول بې پردګي هم راغلی ده او د دې سره سره دا کم کلاسونه چې دي شپږم دی اووم دی اتم دی دا هم د ناستې قابل نه دی. تاسو بخپله هغه ولیدلو چې بالکل پکې داسې شان نشته دی اوبه پکې ولاړې دي. ډېر زیات نقصان زموږ د سکول ته رسېدلی دی. لہذا زه مطالبه کوم د دې حلقې خپل ایم پی ای کبیر خان صاحب نه دغه شانتي ای سی صاحب او ډي سی صاحب او بیا زموږ د ایجوکیشن چې کومه عمله ده محکمه ده هغې په خدمت کې دا خبره کوم چې زر تر تاسو ولګئ زموږ د سکول د اوبو آب نکاسۍ د دې پروګرامونو کې کوم چې باران باندې راځي او دا کومه بې پردګي چې د دیوال پرېوتو د جوړه شوې ده دا هم زر تر زره دا چې دا برابر کړي چونکې دا د جنکو سکول دی او تعلیم دا په هر دین کې لوی حیثیت لري. تعلیم دا د انسان دپاره کلیدي کردار لري. نن هغه تعلیمي اداره چې هغه زموږ د ګلونو ماشومانو بچنګو دا د هغې اداره د خرابه شوې ده. لهذا مطالبه دا کوم چې درته د دې چاردیواري مو کړي او دا کوم څیزونه خراب شوي کلاسونه وغیره دا هم خپلې طریقه باندې مرمت. عمران بھائی تاسو بخپله باندې حالت ولیدلو دا چونکې د شپې باران شوی دی پته لګي نه الله دې نه کړي خو دا مزید باران نور کېږي د کړکۍ مکمل د ګنډ ډکې شوي دي کلاسونه مکمل ډیوې شوي خراب شوي دي او دغه طالبات ماشومان پکې ناسي نه الله دې نه کړي کو سهار یا د ورځې باران کېږي هسې نه چې دا سکول په هغې باندې راغورځېږي او هغې ته نقصان ورکړي نو مخکې د دې نه چې زموږ جاني نقصان وشي. لهذا زما عالم اقتدار ته دا درخواست دی چې په دې باندې ایکشن والي زموږ دا سکول چې دی دا په خپلې طریقه باندې چاردیواري مو کړي او کمرې ول هم برابر کړي. او عمران بھائی دغه دیوال دا تقریبا تیر شوی کال یا بل کال شوی هم مخکې پرېوتی او دوباره هم پرېوتو. لهذا مقصد دا دی چې دا ښه مضبوط شي چې آینده لپاره دا نقصان ونه شي او دا دیوال بیا دوباره پرې نه وځي. او عمران بھائی نن تقریبا د شپږم او دوم اتم کلاس ماشومانو چوټیانې کړي دي ولې چې کلاسز خراب دي نو که مزید دا نور خراب پاتې کېږي نو کلاسز به نه لګي. لهذا مقصد دا دی چې زر تر د انتظام وکړي دا کلاسونه بحال شي چې دغه سبقونه ماشومان شروع کړي مزید سبق یې نه خرابېږي. خان ناظم صاحب دا راته ووایه د دې نه علاوه نور په دې سوره کې نقصان شوی دی که نه؟ بالکل جی دې نه علاوه نور نقصان دلته کې یو زموږ یو د جومات ګاونډي دی امیر بھائی ته کور مکمل پرېوتی دی یعنې دیوال یې مکمل چې دی پرېوتی دی دلته کې نسکرم بھائی دی د هغې هغه دیوال هم پرېوتی دی مخې ته کرام الله کاکا دي د هغې هم چې خراب شوی دی نو کلي کې جزوي نقصانات دا شوي دي. نو لهذا زه دوی ته دا خبره کوم چې کوم د دې اداره ده چې دوی سره مالي تعاون وکړي او دوی سره به د کورونو کې جوړولو کې امداد وکړي.